السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. هر نوی سهار د الله تعالی د طرف نه یو نعمت دی. شکرګزاري د انسان زړه چې دی د په آرام کې کوي، په سکون کې کوي. د الله تعالی چې کوم نعمتونه په انسان کړي دي، په هغه کې برکت پیدا کوي. د دې وجې نه نن به چې دی نو شکایت نه کوو د الله نه. نن به د الله نه چې دی صرف او صرف د الله شکر ادا کوو. تاسو به وایئ چې ډاکټر صاحب نن بیا چېرته په مخه دی. نن زه روان یم یو ناشنا ځای ته، یو ښایسته ځای دی. انشاءالله تعالی چې ستاسو به خوښ شي. او دا داسې ځای دی چې په دنیا کې جنت دی. او خبره دا ده چې سهولیاتو فقدان دی. سهولیات ډېر زیات کم دي، مسایل ډېر زیات سیوا دي دلته. نو تاسو زما سره شئ انشاءالله تعالی. ځای به ستاسو خوښ شي او انشاءالله تاسو له به خوند درکړي انشاءالله. که څوک یې پېژنئ نو مخکې نه اندازه ولګوئ، ګیس کوئ چې دا کوم ځای دی. د دا روډۍ نه مخکې د دې چترال روډ نه موږ را جدا شو او دې خواصه خپل منزل مقصود طرف ته راتاو شو. دا پل پکې راولئ. دې پل ته څه نوم وایي؟ دا کیر درې پل دی. کیر درې پل دی. دا کیر درې پل دی. کنسټرکشن کار پرې روان دی، ښه په تیزۍ سره. ها ماشاءالله. انشاءالله چې الله نه امید ساتو، ها په اته میاشتو کې به دا مکمل شي. ها زما په خیال تاسو باندې هغه شوي موږ کیر درې ته روان یو. دا خړ کیر درې یو. دا کوم سیند دی؟ دا پنچکوله سیند دی. دا حکم دی. او مسلې مسایل ډېر دي، روډونه خراب دي. هغه ټول ویلاګ ولا خبرې د برادر سپی خو پکې هم روان دی ځکه مسلې مسایل زموږ په علاقه کې ډېر دي، په دیر کې ډېر زیات دي. خصوصا دا روډ یې دغه ته ورکړی دی، د دیر څه ورته وایي؟ ایشین ډیولپمنټل بینک. ها دا رانۍ د چاولو دغه الوچو هغه ویډیوګانې ماشاءالله خلکو ډېرو خوښې کړې. موږ راځئ چې را نورې ویډیوګانې سره هم وکړو. مختلف علاقې دي، منډې تړلې دي، هلې ځلې دي. د چا رزق الله چلته لیکلی، الله پسې هغه رسوي. مختلف ځایونه دي. چا په زړه کې دا رسل نه راځي نه چې زه به نن چلته یم او سبا به چلته یم، بل سبا به چلته یم. بس هغه الله طرف نه ده چې څنګه الله لیکلي بس هغه شانتې به وي. او دغه شانتې اچانک به انسان له مرګ هم راځي، چاته به پته نه وي. ښایسته علاقه ده. بس انشاءالله دا بل پکې بهار هم انشاءالله شروع شوی که نه؟ ټوله دغه دی، خبره شینکي ده. شینکۍ که نه؟ شینکۍ یو پلین علاقه ده، پکې شولګره ده، پکې یو ډېر ښکلې قیمتي وریجې کېږي. ښه ماشاءالله. ډېره ښکلې رنګینې لکه روغه ورځ له غواړي خو غواړم انشاءالله پېښور ته اراده ده. هلته یو فارم دی، میخو فارم دی. هغې کې څه 30-35 میخې دي، هغو له څه الټراساونډ دي، څه تستنې وال دي، څه قطارې دي. دا د کیر درې ښایست دی. بالکل دا ابله زه یو درې ته تللی وم، رباط درې کې. هلته مې د روډونو باندې خبره کړې وه. نو پی ټي آی والا ملګری مې دی، نو هغې راته ویل چې دا تنقید به را اصلاح ته کړم که نه. نو ما دغه تنقید به را اصلاح به مونږ کوو. علم دی ځکه چې پی ټي آی له مونږ هم موټ ورکړی دی. لکه دا ځایونه که اوس په سوات کې وي که نه، نو سوات کې ګلي ګلزار یا به ډېر دغه وی که نه. لکه زموږ داسې دومره 14 کاله حکومت تېر شو که نه، او دا د ټوریزم دپاره بهترین علاقه ده. دومره په دې کې بره ډنډه ورته وایي، شکلۍ ډنډه. ښه هغه خو ډېر ښه خیارونه دي پکې، ښکلې ښکلې دغه دي پکې، سندریانې دي پکې. ډېر ښایسته ښکلا ده. خو خبره دا چې دغه خبره چې ټورست چلته ځي او سهولت نه وي، نو ټورست بیا دوباره هغې طرف ته بیا چلته هم نه ځي. ماشاءالله غوزان ولاړ دي. اوس خو سیزن نه دی، خو چېرته بیا به
ان شاء الله بیا به ډیمانډ کوم اباز مې یو ویډیو کړی و ها مال په کور کې مې ودار بوټي نه لوي په لاچیانو نه و د شنډونه مال توتانو نه دې نه څه نه جوړېږي دا سکول دی ها خاجنکو های سکول دی ماشاءالله دغه شان دی زما موټ هم دی چې لکه مېوهدار بوټي نه دي دا فایده ورکوي سړی ځان له وخوري میلمه له ورکړي خرڅ کړي رمضان کې راشي علاقې ته دې فایده وشي دې ته د کیل درې ښکلا روډونو دا حل نه دې کې به چېرته ټورسټ راشي دا ځایونه به چا ایکسپلور کړم نه نه روډ نشته خوړ دی ځکه چې دا څوک ایکسپلوریشن له راځي نو هغه هم خامخا هغه هم څه غواړي که نه بالکل هغه مو چې څه نه څه سهولت خو وي که نه طاهر خان تللی چې تر هلته نو ډېرې دغه یې کړل دي ډېرې ګیلې بانې یې کړل دي اوی های های د حکومت نه د نورو دغه نه خلکو ته ویلي چې دا خلک به تان فرینډ کړي خلک به ستا ویډیوګانې نه ګوري دا او دا لکه دا خو لکه خبره نه شوه بالکل بس چې حقیقت وایي چې حقیقت وایي خلک به د خلاف وي حالانکې دا دوی ته ښکاره د دوی آینه ورته ښودلې چې لکه ته خپل شکل به خپله وګوره دا څه وکړه یوازې خو دا نه چې ته اسلام آباد ته لاړ شي او درنۍ له لاړ شي پېښور ته لاړ شي عمران خان هم رازاد نه کړو دغه ډېرې لانجو نه پس راورسېدو کیل درې ته اوس ګورو چې څه دي تاسو ته درښیم روډ ډېر زیات خراب و بې انتها خراب روډ و او ډېر زیات ګډوډ و تاسو لیدی شئ دا روډ دی که خوړ دی به هر حال چې سم و هغه پکې تېر شو اوس ته الله رحم وکړي خیر سره دې سړي خواري وکړه چې هغوی هم لار به وخېږي او مخکې چې دی نو هم څه کیسونه میسونه چې هغه په ټایم باندې وکړو چې په ټایم باندې وځو روډ ډېر زیات خراب دی دا وینئ ماشاءالله ښایسته ښکلا ده ښایسته علاقه ده علاقه که هر څومره ښایسته شي خو چې په دې کې فیسیلیټیز نه وي نو دې ته بیا راتلل د ټوریسټو دا ډېره زیاته ګرانه وي ځکه دا ټوریسټ چې ځي نو چې هغه ځای ته ځي چېرته فیسیلیټیز خو وي که نه بیخي فیسیلیټیز نه وي دا بیا ډېره ګرانه وي بل زموږ په دې غرونو کې اکثر د خلکو روډونه موډونه ورکړي خو دا روډونه ډېر تنګ دي لکه دا روډ دی اوس مثال په طور دا روډ هم ډېر تنګ دی دې کې یو ګاډی له اوړي داسې په رباط کې هم داسې روډونه شته چې هغه ډېر زیات تنګ دي نو هغه بیا مسلې سازي یو ګاډی لاړ شي نو بیا به د هغې د بل څه د کراسینګ دپاره به ته راوس کېږي خو ډېره فاصله به طی کوې نو دغه فاصلې او دغه ایشوز پکې دي الله دې وکړي چې موږ لارې ازادې کړو زموږ دا ذهن په دې خبره کولاو شي چې چا لار ازاده کړه الله به قبر ازاد کړي الله به قبر کولاو کړي پراخه کړي چا چې لاره پراخه کړه نو خبرې ډېرې او سره یو چې عقل راشي شعور راشي فهم راشي او موږ جهل پرېږدو عداوت پرېږدو دښمنیانې پرېږدو انشاءالله کامیابي به زموږ مخه انشاءالله په خپله باندې موږ ته هواروي دا پکې ماشاءالله جومات دی دا پکې مسجد دا پکې بیټک ته رالو بیټک کې کینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما ویډیوګانې چې څوک ګوري هغو ته خو پته وي دا خو لار ورکه وچره لکه دا پکې روږي درښیم که نه دا امنیاټک فلویډ دی دا فیټس دی او هغې سره سجسټیشنل سیک دی
د الله په فضل سره غوا بلر به ده ماشاءالله. او دا ویډیو زموږ د قربانۍ نه مخکې وه. دا سړی چې دی د ټینشن نه خلاص شو. دا چې دی اوس د خپل غوا به د قربانۍ دپاره نه لالي، بلکې دا به قربانۍ نه بچ شو. دا موږ ته د الټراساونډ فایده مو وشوه او د پین کیسرو زموږ غوا معلومه کړه چې غوا بلر به ده که وچه ده. الله په امان. ډېر ډېر مننه، شکریه.